السلام علیکم ملګرو. عمران خان یو ځل بیا رښتونه ثابت شو. د عمران خان مخالفینو بعد د عمران خان دور حکومت کې کم الزامات چې په کپتان باندې لګول هغه الزاماتو کې کپتان یو ځل بیا رښتونه ثابت شوی دی. کم الزامات په مسلم لیگ نون حکومت په کپتان لګول په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو او اوس د مسلم لیگ نون خپل رهنما هغه انکشافات کړي دي چې عمران خان خپله د هغه انکشافاتو نه پس رښتونه ثابت شوی دی. مکمل ډیټیل طرف ته راځو. د عمران خان حکومت چا غورځولی دی ویډیو کې به تاسو له د هغې حوالې سره هم اندازه وشي. ډېر ټایم نه خرابو. د ویډیو چې کوم اهم پوینټس دي په هغې باندې خبره کوو. عمران خان یو ځل بیا رښتونې ثابت شوی دی. نون لیگ د عمران خان په دور حکومت کې دا بیانیه جوړه کړې وه چې عمران خان غواړي چې جنرال فیض حمید د آرمی چیف جوړ کړي او بیا دا دواړه یو ځای شي او په پاکستان باندې لانګ ټرم دپاره حکومت وکړي. د پاکستان حکومت زیات ټایم دپاره دی قبضه کړي. جنرال فیض حمید او عمران خان دا الزامات په کپتان لګول چې کپتان به جنرال فیض حمید د آرمی چیف جوړي او هغې نه پس په دا دواړه په ملک باندې 10 کالو ته یا 20 کالو ته حکومت کوي. نو اوس د هغې حوالې سره چې کوم اپډیټس راغلي دي د مسلم لیگ نون خواجه آصف خپله انکشافات کړي دي چې هغه انکشافاتو نه دا اندازه هم تاسو لوشي چې د عمران خان حکومت چا غورځولی 14 پارټیانې چا رایوځای کړې وي او بل دې نه علاوه د عمران خان رښتونې ثابتېدو حقیقت په هم تاسو له معلوم شي. جی خواجه آصف خپله په یو انټرویو کې ویلی دي چې اپریل 2019 کې جنرال فیض حمید سره د موږ ملاقات وشو او جنرال فیض حمید موږ ته وویل چې موږ عمران خان نه ډېر زیات تنګ یو او موږ غواړو چې د کپتان حکومت ختم کو تاسو حکومت دپاره ځان تیار کوئ موږ حکومت تاسو له درکو. دا وایي په اپریل 2019 کې ما جنرال فیض حمید سره ملاقات کړی. نو دې ځای کې موږ ګوره دا هماغه خواجه آصف ته چې کله د عمران خان حکومت نو دوی په کپتان باندې دا الزامات لګول چې کپتان د آرمی چیف جنرال فیض حمید جوړوي او دوی دواړه بیا 10 کالو ته حکومت کوي. نو چې 10 کاله حکومت کولو نو بیا تاله ولې وی چې موږ عمران خان نه تنګ یو بیا تاسو ولې په اپریل 2019 کې راغوستی او تاسو له وی چې موږ د کپتان نه تنګ یو او تاسو ځان حکومت دپاره تیار کړئ موږ تاسو له حکومت درکو. جی خدا خو خواجه آصف خبره کړې وه. بل مولانا فضل الرحمن صاحب هم خبره کړې وه چې هغه خبرې نه هم کپتان رښتونې ثابتېږي. جی مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي وه چې جنرال فیض حمید او آرمی چیف باجوه مونږ 14 جماعتونو سره ملاقات کړو مونږ 14 جماعتونه راغوستو او مونږ ته دا ویلو چې تاسو به د کپتان خلاف عدم اعتماد راولئ تاسو به د کپتان حکومت غورځوئ 14 واړه پارټیانې به یوځای کیږئ او د کپتان حکومت خلاف په تاسو عدم اعتماد راولئ. دا انکشافات چې کوم دي دا مولانا صاحب هم کړو او دې نه مخکې اوس خواجه آصف د مولانا صاحب د انکشافات ډېر ټایم مخکې هغه کړي او خواجه آصف اوس کرنټلی یو 2 ورځې مخکې د دې خبرې انکشافات کړي دي چې جنرال فیض حمید سره د موږ ملاقات شو او هغه ویلو چې موږ کپتان نه تنګ یو موږ د هغه حکومت نور نه برداشت کوو تاسو حکومت له تیار شئ. نو دې ځای کې ګوره 2 خبرې ثابت شو. یو خو عمران خان سچا ثابت شو او بل د عمران خان حکومت چا راغورځولی د چا په پلاننګ باندې راغورځېدلی او هغې به هم تاسو له په دې ویډیو کې اندازه شوي. جي نو د ویډیو حوالې سره خپله رای په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. جي والسلام.